الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي کله چې سړی مسجد تراشي او د سحر جمع ولاړی نو دا به اول 2 رکعات د سار سنت کوي کنا په دې جمع مانځه کې به شاملېږي. کله چې د فرض منځ لپاره اقامت وشي کاغه د سحر منځي او کاغه د ماسپخینی او کاغه د ماخامي او کاغه د ماسختنی نو دغه فرض منځ کې به ته داخليږي. دغه وخت کې هیڅ قسم سنت او نوافل وغیرہ اغه نه کیږي. دی باندې تقریبا چې مرفوع حدیث او موقوف حدیث او آثار د تابعین راغون کې نو تقریبا ولس دلایل دی په دی باندې. خو زه خدا ټول نشم ویلې، تاسو ته به خبر ډیره وګدیږي، خو مختصر یو 2 احادیث درته وایم چې تاسو ور باندې تسلی وشي او په دې مسله باندې مطمئن شي. یو حدیث دا دلیل دی، دا امام مسلم رحم الله راوړی دی، صحیح حدیث دی، اول جلسه په 247 کې، او دا حدیث په ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه کې هم دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. کله چې د مانزه د فار اقامت وشي یعنی منز ادریږي نو د دغه فرض مانزه نه علاوه بل منز نکیږي. دا د الله نبی ویلی بل منز نکیږي، دغه فرض منز کې به ته شاملېږي. د دې حدیث دلاندې امام مسلم رحمت الله علیه لیکلی دی فيه دلیل علی انه لا يصلي بعد الاقامه نافله وان كان يدرك الصلاه مع الامام. وی په دې حدیث کې دلیل دی چې د فرض مانځنه پس بیا چې کله د فرض مون اقامت وشي نو نفل سنت نکیږي. اگر کوی ته دا فرض مون د امام سره لاندې کولې هم شي نو ګوره بیا سنت او نفل نکیږي، فرض مانځه کې به شاملېږي. دا یو حدیث. دویم حدیث چې کوم دی دا امام بیهقی راوړی دی، اول جلسه په 200 دویم جلسه په 482 کې، مسند احمد کې دی اول جلسه په 238 کې، او مستدرک د حاکم راوړی اول جلسه په 307 کې، او امام مسلم هم راوړی د اول جلسه په 247 کې. عبد الله ابن مالک ابن بحینه رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سړی باندې ورتیر شو چې هغه منځ کولو او دی وخت کې د سحر د مانځه د پاره اقامت شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کس سره خبرې وکړي، خو موږ ته معلومات ونه شو چې پیغمبر علی السلام دی کس ته سوي. نو کله چې موږ د مون فارغ شو نو موږ دغه کس نه راتاو شو او وی موږ ورته ویلي چې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه خبره وکړه، و یا ویلي ماته دا ویل چې نږدې دا چې یو کس پتا سو کې د سحر فرض مون 4 رکعات وکي. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې د سحر مون خو فرض 2 رکعات دی او د هغې دپاره دغه د جمع ولاړه ده او ته شاته ولاړې ته 2 رکعات نور کې، دا خو داسې ده لکه ته چې فرض مون د سحر 4 رکعات کې. ګوره د الله نبی دی صحابي باندې دغه ځای کې رد کړی دی. د باره کې نورم ډېر احادیث شته دي، خو لنډه دا چې کله د فرض مون اقامت وشي نو سنت نوافل نه کیږي. بیا د سحر سنت چې کوم دي دا فرض مون نه پس هم ته کولی شي. د باره کې صحیح حدیث دی ابن خزیمه کې. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.